الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا بأنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم اللہ رب العزت فرمائی کہ یہودو اور نصاراو یعنی پیرنگیانو سرا ایمان خاوندانو دا په دوستی منی سي دا یهودی د دوستی قابل نه دی دا پیرنګي د دوستی قابل نه دی او زه په قرآن دا خبره کوي چې د دوی هغه زړونو کې چې کوم بوجونه پراته دي نو هغه ډېر زیات خطرناک او لوی دي بلکې دوی خپل کور کې مذهبي اختلافات او وجود مسلمانانو خلاف دی وجتا او یو دوستی دی په منځ کې مسلمانانو په خلاف باندې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو داون خطاب خاص او د ایمان په وجه خبره دې لپاره چې الله کوي کوم خبره رسو مشکل راځي لازمه خبره یې دلته خطاب خاص الله دې لپاره کوي چې د ایمان تقاضا دا الله خبره بسړې ګذر کوي دا خبره چې موږ الله کوي چې يهودي او پیرنګي سره وا یارانه او دوستانه نه کې دا ډېر ګران خبره ده چې موږ د انګريزانو لاندې پاتې شو هغه سره یارانه او تعلق لري کوم ته ګران دي د ایمان په باندې موږ خبره کوي چې لا تتقوا اليهود والنصارى مؤمنانو منشي يهوديانو لرا او پیرنګیانو لرا په دوستۍ باندې بعضهم اولیاء بعض دي يهود نصارا اولیاء دوستان د بازو دي د مسلمانانو په خلاف کې دا یو دي اگر چې مذهبي اختلافات دي دوه ډیر دي چې هر یو بل کافر وي قرآن مخکې خبره کړې ومن يتولهم صوف چې واړي د يهود او نصارا ته منکم استاسو داږي سره یارانه او تعلق قائم کو نو فإنه منهم دا داږي نه حساب چاچی یهودی ته پړکی زې ورکو پیرنګی ته پزړه کې د مینې او د محبت زې ورکو نو دې هم دغه یهودیانو پیرنګیانو نشمار ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله خود لکای نرسي الله یو قوم ظالم هدایت ظالم قوم باندې الله د هدایت لار بندي کړی وي اوس الله فرمایي چې د يهودو او د نصاراو په دې دوستۍ کې څوک پتا در په نظر راځي چې ورمنډي وایي منافقان چې د چا په لکه مرض دی او شک دی د اسلام په باره کې داږي په د يهودو او نصاراو په دوستۍ کې وا جلتی بکئی او ورمنډي وایي فتر الذين في قلوبهم مرض پسوینی بتا کسان چې پړون کې بیماری د نفاق دا یسارعون فیهم جلتی کې په دوستۍ دی يهود او نصارا کته ورته ته مسلمان نه دا د قران حکم نه دی کړی چې یهودیو کې رنګي بری یار کې او ته لګیا یار کې ځان لا نو تا ته جواب کی وای
یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ وائی بدا منافقان یریگو منگا چوبرسی منگتا غچولیدن کے عذاب چولیدن کے مصیبت منگ دیتنا یارانا و دوستانا دید پارکو چی دین زمانگ مفادات دی دی منگ سر خیگڑی کئی اور زمانگ سگے اس موجودہ خیگڑا دارا چی بسود بانے رالا بدترین سود بانے منگ سرا منگ لکر ازرا کی بدترین سود بانے یا امداد دے دا آگا منافق ہمیشہ دا پارا دا خبر کئی دا کافر پا یارانا کی چیارا مجبوری دا مجبوری نہ لگی آئی اللہ رب العزت ہوئی دین یارانے تا خیر آباد ورکا اور دوی کتابانی مالی ضربکاری رازی اور مالی تاوان رازی اور تا دین اخوات پدیتا مورزی نلقونی قرآن نور مور مخی فعص اللہ ان یأتی بالفتح پس قریب رچ راتب اللہ کی پر فتح باندی تاستبا یو فتح و نصرت اللہ در کی کفار بستاس و مقابلہ کی عارشی او لگی مالو دولتون وطول اللہ تاثر بلاس کی در کی اور امر من عندی یا یو بل کاربا اللہ دخبل طرف درامخ کی اور تا بدی یہود و نسوارون بی نیاز کی اور دین بدی مستقل کی ویسبحو علامہ اثرو فی انفسهم نادمین وصوبہ گرزیدہ منافقان علامہ پاکی خبرو باندی اثر رجدی پٹھکڑے وی فی انفسهم پٹھرزانون کی سبو گرزی نادمین خیمان یا دا منگی سکر من کافر للاس دیر پارا ورکڑے ہو چیزا کافر پوجا وزا مضبوط شما و کلک پا شما و زمان مالی بحران پا پریبانی ختم شی دا خو من دیر غلط کار کرے عرص خو پر اسلام کی دا دنیا و دا آخرت گٹا خو پا اسلام کی دا دنیا و دا آخرت خیر خو پا اسلام کی دا ویقول الذین آمنوا او چکل مومنان دا منافقان ہوئی دی جدا کافرانو پا یارانا کے جل جل روان دی دو یقول الذین آمنوا وائی با ایماندار اہاؤلاء الذین اقسمتم باللہ جہد ایمانیم خادا کسان دی اہاؤلاء دا چلے کفر کافر پا یارانا کے منڈی ہوئی ایا دا کسان اگری چے قسمون اخوال پا اللہ بانے سخت سخت قسم او قسم پا سخوڑا زمان پرم قسمی چی انہم لمعکم چی دا منافقان مومنان تاسو سر منگئی مستاسو منگئی و دا پتا خوصو لگی دلا حبتت اعمالو دی عملون برباد شو فا اسبرو خاسرین او گرزل بی تاوانیان دنیا امد خساری شوا اور آخرت امد تاوان شو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والاو من یرتد منکم سوک چی مرتد شستا سنا عن دینی یعنی واوڑے دا زنانا دا نارینہ دا اسلام دعوے کولا اسلام پری خودا یہودی شو یا پرنگی شو یا مشرک شو یا دہری شو سب اللہ کے ساتھ دیتا مرتد وہی مرتد وصوبا نو پدی بانی پرواہ مکاوا کتوے جنا علماء مومن رو او دبا زمان سر دین پر آوستنو کیو پکار کولو کیو لدعوان پکار کی بہما سرا تعاون بکول اس پر واقع فصوب یأتی اللہ بقوم وزرد شراب ولی اللہ یو قوم یحبهم و یحبونه لاش قوم با اللہ را ولیش دا اللہ بخوش اللہ بخسرین یا قوم سرا و یحبونه قوم با دا اللہ سر مینه
داسې یو قوم به الله پیدا کړم چې زما به د هغوی سره مینه وي او د هغوی به زما سره مینه وي او په دې مینه کې به د یهودي او د فرنګي مینه دغه مینه نه رادلته کېږي او د دوی شان بدای د دې قوم چې اذلة علی المؤمنین انتهایی نرم او متواضع وي په مؤمنانو باندې د مؤمن په باره کې به انتهایی ځان ذلیل ګڼي تواضع به ورته کوي ځان به دې اوچت نه حسابوي او عزت زورور او کلک به یې په کافر باندې د مسلمان باره کې دا دی چې کله میلاویږي صافحوا وعانقوا لاس په ملاوي یا به مرۍ ملاوي او د کافر په باره کې دا دی چې د کافر سره خپلې جامې نه لري او په ځینو لیکلي د ایمان تقاضا دا ده چې زما جامې دې د انګریز جامو سره ونه لګي او زما جامې دې د یهودي جامو سره ونه لګي د مؤمن په باره کې انتهایی نرم او د کافر په باره کې انتهایی سخت او دریم کار به دی چې وجاهدوا فی سبیل الله جهاد به کوي د الله په لار کې د خدای د دین په لار کې چې کوم رکاوټونه دي هغه رکاوټونه به ختموي دغه د جهاد فی سبیل الله او لا یخافون لومة لائم او نه به یریږي د ملامتیا د ملامتګر که په دې لار کې ورته څوک راځي چې خلک د دنیا ګټې کوي دنیا پیسې ګټي او دوی بلډینګونه احساس کولې چې کوم د کارخانه احساس کړي او یاره تاسو دا یو لار راوستي دا چې بس شریعت دی اسلام دی دین دی او الله دی او رسول دی خلک بری ملامت کوي نو دې ملامتیا هیڅ پروا نه کوي وروره ته چې ارسه خو زه په دین پوه شوم ما د کامیابی لار معلومه کړې ده ما ته لارې مخه رزاق مې الله دی زمداری اغاق استرا وما من دابت فی الارض الا علی الله دیر خلق دی اکار کئی دی خو منافقان ورطلاسی خبری رواجی چی آگا غریب دا اکار دا منکر شی کرا دا دے چی نور نمانده وی خبری دا دیر سمیلاوی دا با کہنا دا سمیلاوی دا سینه دا جواب دار ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا مرتبه چې چاته ملاو شو چې الله ورسره مینه کوي دی دا الله سره مینه کوي د کافر په باره کې سخت دی د مؤمن په باره کې نرم دی د جهاد فی سبیل الله هم کوي او د ملامتګر پروا نه کوي ذالک فضل الله دا د الله لویه مهرباني ده یؤتیه من یشاء دا هغه چاته ورکوي چې د الله خوښ والله واسع علیم الله فراخ دې طاقت او قدرت داغه او علیم پوهه دې په دې ټول راځي نو چې دې يهود او نصارا سره یارانه پریدو نو یارانه او تعلق په چا سره وکړو انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون چا سره با دوستانه قائمه انما وليكم خام خاص دوست و مددگار الله دے ورسوله ورسول الله دے والذین آمنوا ایماندار دی تاسو په اولیاء او پیژن ستا خودم رلی ولی دی چې رب الارباب دی او رب کائنات دی او ستا ولی خو جناب محمد رسول الله دی خاتم النبیین دی او ایماندار ستا اولیاء او دوستان کم ایماندار الذين يقيمون الصلاة اغا مومنان چود رئی منزل را ویوتون الزکاة ورکی زکاة ترا وهم راجعون اویدوی رکو کرنکی ومن يتول الله ورسوله سوچے واوڑی دا اللہ تعالی اللہ پرے اکڑا او واوڑی دا رسول اللہ تعالی والذین آمنوا او مائل شو واوڑی دا مومنانو تا دا دخلیر لگا شو دا دخلیر لگا سوچ الله سره خپل اړیکی رسول الله سره خپل اړیکی برابر کی دوستانی
او مؤمنانو سره دا د خدای ډله دا سره او د خدای ډلې ته به څه ملاویږي انعام فإن حزب الله هم الغالبون ډله د الله همدا به غالبوي نو کله کله به د دلایلو په بنا باندې به غالبوي او کله به میدان هم ګټي او کله به ازمایش او امتحان راځي میدان به بېلرې کېږي خو مجموعي طور به د الله ډله کامیابه او کامیابي خو یو دې ته نه وایي چې دنیا سره ډېره حاصله کړي یا دنیا کې اقتدار سره حاصل اصل کامیابي خدا ده چې د سړي نه الله راضي شي او دا کار دا د ګټلې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين دا یو کسان د يهوديانو مؤمنان شو مسلمانان شو خو هغه خپل د جاهلیت او د کفر هغه رسم و رواج پکې وو د اسلام اړه کې کېنه ناست دغه دعا په نوم باندې ځان مسلمان کړو او په هر مجلس کې ویل اسلام او پیغمبر اسلام او قرآن مذاق وړاو نو الله فرمایل مؤمنانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا مؤمنانو هغه سره تعلق ساتل هغه ورغړې وړې ویلي او بیا مؤمنانو تعلق ساتل الله ورته چې مؤمنانو دا پته نرمه او دا منافق دي منی سیا کسان چې دې ستاسو دین لرا حزوان حزوان یعنی پټو کو سره ولعبن قلوب استاد دین نه چې کلونه له ساده کړی دا او هغه پوری مذاق وړاوي دا کسان په دوستۍ منی سیدا سوق دي من الذين اوتوا الكتاب دا هغه خلکو نه دي چې هغه د کتاب ورته شوی من قبل کو مخکستاسونه او دارنګي ول کفار دا په دوستۍ نه نیسي دی اگر چې وي زمو مؤمنی ما خدا نه دی دا دروغجن دی او دارنګي منی سي تاسو کفار له په دوستۍ حالت تشهود او نسوارو دلته نومي کافر سره بیانانه دي نو منی سي تاسو کسان چې نسی تاسو دین پټو کو په لوګو باندې او دي داږي کسان چې ورته کتاب تاسو نه مخ ورکړ شوی دی او منی سي کافران سین نسو اولیاء و دوستۍ منی سي واتقوا الله ان كنتم مؤمنين اوره ویریږي دا الله نه کې ایماندار دي ایمان در پکې او د خدای نه ویریږي وإذا ناديتم الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يأكلون دوی برا د اسلام او د شعائر د اسلام مذاق وړاوي چې وإذا ناديتم إلى الصلاة کله چې تاسو اذان ورکوي اعلان کوي د مانځه او اذان کوي اتخذوها هزوا ولعبا دي سيدي اذان لرا او کلمات له اذان لرا په ټوکو په لوس هغه مذاق وړاوي حالانکه دا اذان په کلمات کې کومه کلمه صحیح سره ورکول خو یا د الله تکبیر او وی بیانول دي او یا شهادت توحید دی او یا شهادت پر رسالت باندې دی او आवाज هم دا کوي چې اے محلی والو راشي مانځتا راشي زیاده کامیابی دیکھے لوگ ټول سری او الله اکبر او لا اله الا الله دا کلمه توحید دې کې غب سری چې بلې پر سره غب لګي ذالک ادا بانهم بصوتي چې قوم لا يعقلون یو قوم دې بیا عقلا د کلمې د اذان کې د خندا سرشتہ خدای خان دې زکه چې د عقل نشتا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون اے کتاب والو
یہ یہود و نصاراو هل تنقمون منا تاسو معیب نہ گنئی زمنگنا تاسو بد نہ گنئی زمنگنا الا ان آمنا مگر صرف دا خبرہ چھ من ایمان پا اللہ روڑے او من ایمان پا کتاب روڑے چھ من تنازل لے او من ایمان پا کتاب روڑے چھ زمنگنا مخی نازل شوی پدی وجبان دی تاسو دا خبر زمنگنا بدا گنئی یعنی من کے لوی نقصان تاسو دا گنئی چھ زمنگا پا اللہ ایمان ولی دی زمنگ پا قرآن ایمان ولی دی زمنگ پا تورات و انجیل ایمان ولی دی اللہ فرمائی وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اے منافقانو یقیناً اکثریت ستاسو نافرمان دی زکدا کار قل هل ننبئكم بشر من ذلكم مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل دی یہودنا بچ تپوس شو دی مولیانونا اور خاص کر کعب ابن اشرف نا ناغي بویلی چې ستاسو دا دین د ټول دینونو نه شر دین دی ستاسو دا طریقه ټول د شر او د فساد ده نو الله رب العزت پیغمبر ته وی ورته وایا قل وایا پیغمبره هل انبئکم ایا زنه خبرو متا رسول راهد دین دشمنانو بشر من ذالک بڑیر ناکار باندې دین چې دا تاسو کوم بد ګڼئ چې ایمان بالله دی مصوبتا عند الله په اعتبار د بدلې سره په نزد الله باندې تاسو ته هغه څیز نه ښیم چې د الله په نزد باندې د بدلې په لحاظ سره ډېر شري نو الله فرمایي من لعنه الله وغضب علیه د خدای په نزد باندې د بدلو په لحاظ سره ډیر ناکار من هغه څوک دی لعنه الله چې خدای د خپل رحمت نه لري تکړی وغضب علیه خدای په غصه شوی وجعل منهم القردة والخنازير او ګرځولي الله دین شادوغان او خنزیران وعبد الطاغوت او ګرځولي الله دین بندگان د طاغوت تاسو شر پیژنئ شری څوک دی دهشتګر څوک دی چې الله ملعون کړی د خپل رحمت نه لري کړی الله ورته غصه او الله په دې کې زنونه شادوغان او د زینونه خنزیران او د زنونه عابدي د طاغوت ساز کړي چې هغه دا یهود او نصارا دا کله دوی د حق دی په عزت کې حتی کوکو او میان نیولې شروع کړه لکه څنګه چې مخکې ما ویلي نو الله رب العزت د دوی نه پای کې شادوغان ساز او دا آخري حضرت داود علیه السلام کړی نو الله د دوی نه شادوغان ساز بیا د عیسی علیه السلام په زمانه کې کله دوی عیسی علیہ السلام دا الله دین خودلو تم نه پرېښود نو عیسی علیہ السلام ورته خیرې وکړې نو الله ته نه خنزیران ساز بالکل مجسم خنزیران اولئک شر مکانا دا کسان چې الله ملعون کړی او الله پې غصه دی الله ته شادوګان او خنزیران او مشرکان ساز کړي دي اولئک شر مکانا دا کسان ډیر ناکار دي په اعتبار د مرتبه سره واضل عن سواء السبيل او ډیر لوی گمراه دي درست لارې نه واذا جاءوك کله چې راشي تاسو ته مؤمنانو قالو دا منافقان وای آمنا موږ ایمان راوړل الله فرمایي وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به یقینا را د نشوی دي د کوپر سره مجلس د پیغمبره
او دوی یقینا اوتی سره د کفر کافر راغلی استا مجلس تا او کافر دی او دا په خلی چې سوی داسې اسی خبرې والذي والله اعلم بما كانوا يكتمون الله واقف او علم دی باغی چې دا منافقان پټي او دا يهوديان پټي وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت اني بتا ډېر ودی لرا چې جلدی وکړي په ګناه کولو کې والعدوان او ظلم کولو کې واكلهم السحت او خوراک د حرام کې سحت حرام توای لبئس ما كانوا يفعلون دیر ناکار دیگا چی دوی سکئی لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون ولنمن قول دي خلق لراد دي ناکارونا خدای عالمانو ربانیون جمع د ربانی دا او ربانیین ترجمه تاسو تکړه وا فقها او علماء ټول ترجمه دي اول احبار او دارنګي ولی من نه کوله هغه عالمانو دوی او دغه خدای خلقو ولی نه من کول دي در عن قولهم الاسم د وینا دوی نه ګناه چې ګناه خبرې کولې واكلهم السحت او د خوراک دوی نه حرام لرا چې دا حرام خورو دوی علما ولې نه بندول دوی چې ګناه خبرې کولې دوی علما ولې نه بندول لبئس ما كانوا يصنعون ډېر ناکار دیګه چې دا علما یې کوي ډېر ناکار دیګه چې دا علما یې کوي په قران کې دا آیات مفسرین وایي ډېر سخت علما مبارک دي چې ګناه عوام کوي دروغ عوام وایي او چې دې دروغ نه باندې او دارام خوري نه باندې نو الله وی دا علما غلط کار کوي لولا ينهاهم ربانيون مخکې پېښه ډېر بد دی چې دا علما کوي د دې وجنا علما او تنبیه د پرې آیات تاسو به کوشش کوئ چې خلک به د غلطو خبرو نه بندوي دا به ستاسو کوشش او خلک به د حرام خورۍ نه بندوي دا به ستاسو کوشش وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا وای يهوديان الله کو دیوانه کات راوستو چې کات راوستو دا ولګي تند راګیر کړه دغه د پسندې د مړو ځای چې شروع او ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم خدای بخیل شوی قرآن کا ذکر کئی اور رد کئی وقالت اليهود وای یهودیان خبیثان ید اللہ مغلولا لاست اللہ تړلی شوی په خپل باندې ولګتاو د الله دواړه لاسونه تړلی شوی دي یعنی دا کنایه ده الله بخیل شوی العیاذ بالله من هذا الكفر والطغيان الله وتخيري غلت ايديهم ودي تړلې شي لاس ته يهودو ولعنوا بما قالوا او ملعون نکړې شي دا يهودو په سبب د دې وینا چې الله لاس چې کوم دې تړلې شي دي الله وکړي او جواب ورکړي بل يداه مبسوطتان بلکې لاسونه د الله کلاو دي ينفقو كيف يشاء خرج کوي څنګه چې الله خو خوشي او الله لاشتا او څنګه لاسته موږ په پتا نشته بس ما يليق بشانه څنګه راغله شان سلاسي موږ نه په نکو اوبې موږ په تعویلونه پکې
بس الله به پوهه دی مګر هغه حد پورې چې څونه زموږ علم دی نو معنا دا ده چې الله تعالی سخي دی یهود دروغ وایي وليزيدن كثيرا منهم او خامخا زیادی ډیرو لرا د یهودنا ما هغه کتاب انزل الیک من ربک چې نازل دیتا ته پیغمبرانو د جانب درفستانه چې قرآن دی ډیرو کافرانو له زیادی طغیانا سرکشی او کفرن کافر چې قرآن سونه راضی او دې راغی سونه انکار کوي او دا غي سو مذاق وړاوي نو په طغیان او کفر کې لګیاله ترقی کوي محترم ورکینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه اچولې دی الله او موږ په من دي يهودو نصارا او کې العداوه دشمنی لرا والبغضاء او کینو لرا الى يوم القيامه تر قیامت پوری كلما اوقدوا نارا للحرب ارواری چې اور بلکی دي د جنگ لپاره اسباب برابر کی او ځان تیار کی حق الله دغه اور الله ملکی یعنی دغه اسباب الله تعالی ختم ويسعون في الارض فسادا کوشش کوي پس مکه کې د فساد برپا کولو والله لا يحب المفسدين یا الله چې دوست نګنی فسادیان لرا ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات النعيم کچری کتاب والا ایمان راوړې او واتقوا لار د تقوا اختیار کړې لكفرنا عنهم خابر کړو موږ دینا سیئاتهم گناهونه لوی گناهونه موږ پاک کړو ولا ادخلنهم او خامخابا دنکړي به منګا دي درا جنتونو د نعمتونو ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو انهم كجردي يهود او كراء نصارى يعني كتاب اقاموا التوراة يهود التوراة قائم کړي د قیام معنا دادا چې دای زده کړي وي په دې عمل کړي او دای نافذ کړي او قانون کړي والانجیل او کچری دي انګريزانو قائم کړي وي انجیل شریف لا او ما انزل الیهم او هغه کتاب چې نازل شوی دی تبر ربهم چې قرآن دی قرآن نافذ کړی وي نو الله وایي خپل نعمتونه داسې راړولي وي لأکلوا من فوقهما نو دوی به خوراکونه کړی وي د پور طرف نه د پاس نه به بارانونه کېدلې او د پاس نه به رحمتونه نازلېدلې په دوی باندې ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپل طرف نه یعنی په دې ځمکه کې به موږ داسې پیداوار پیدا کړی وي داسې شینکي او فصلونه به راوچت کړي وي دوی به ټولو کفارو نه مستغني او بې پروا وي منهم امة مقتصدة په دې اهلي کتابو کې او جماعت دی مهنروي کوونکي لکه عبدالله ذو السلام او نجاشي بادشاہ سلمان رضی الله تعالی عنه وكثير منهم ساء ما يعملون او ډیر او اکثریت دی يهود او نصارا ډیر بد دی چوي کوي ان ډیر بد پلک خلک او ډیر بد پلک خلکو کې نیکان خلقي کله وی الله دنیا به یو رسول یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين اے پیغمبرا
په قرآن کې په دوه ځله د رسالت په نوم باندې پیغمبر خدا سره مخاطبه شوی یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک اور سواغا چې نازلیږي تا ته د جانبه د رب څخه یعنی هغه قرآن او حدیث چې تا ته د الله د طرف راځي د خلکو ته ورسوه وإن لم تفعل کدا تا ټول اونر رسول بعض د ورسول او بعض پرې خورل نو په ما بلغت رسالتا تا د الله کامل رسالت اونر رسول رجی حالات ډیر خراب دي او بدمنی دا والله یعصمک الله بل ساتي د خلکو د ضرر نه د مصیبتونو نه د اذیتونو نه د تکلیفونو نه بلې الله ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تور شپې څوکۍ ولاړه څوکۍ بکې دي هر وخت په پیغمبر خدا مشرکانو طرفه او د یهودو طرفه د مرګ خطر و نو ګاډ به ولاړ نو دا عجب چې کله نازل شو مرګري راګري چې اپیره په څوکۍ ولاړ دي کول سره ورته راښکاره کړه زه یې لکه کوم داود شي زما ذمہداری الله واغستا چې والله یعصمک من الناس زي نور زما څوکۍ ته ضرورت پاتې نشو دغه وخت نبی علیہ السلام څوکۍ صحابه ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله خون لګي قوم کافر قل يا اهل الكتاب اے يهود نصاراو لستم على شيء نئی په شی معتد به د دین باندې د دین په یو معتبر خبره تاسو نه یی حتا تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم سو پوری چې قائم نکي تورات شریف لرا انجیل شریف لرا او هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته مؤمنانو جانب طرف تاسو نه چې قران دی نو هغه پوری تاسو له سبي شهید یی او که تورات او انجیل او قران هم قائم کو نو بیا ود الله سره تاسو قدر او قیمت پیدا شي ولزيدن كثيرا منهما خام خازيتهم دير اولاد دوینا ما انزل اليك من ربك اغا حصے القران جنازل شیتا تر جانب ربستانا او دا ولی کیدا سی تو بیانم وکړه دا د وجه سرکشینا او د وجه کفر کورنا دا سرکشان دی او کافران دی کدی باندې الله عذاب راولي فلا تأس على القوم الكافرين مخفقيگا مغم جن کیگا پر قوم کافر بانی مکو چې کافران الله تعالی مړي دا دنیا ته الله وزګار ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين كفروا یقیناً آغا کسانو ان الذين آمنوا یقیناً آغا کسانو چې ایمان راوړي والذین هادوا کسان چې ځان ته يهوديان وایي والصابئین او دای مذهبي چې نصاراو نه راغلي دي او بت پرستی شروع کړی دا والنصارا او دارنګي فرنګیان من آمن منهم بالله دلته هم پر پروت دي من آمن منهم چاچ ایمان دې مختلف طوائف نه راوړو الله باندې او ورځ قیامت باندې وعمل صالحا وعمل دې کوي کو فلا خوف عليه نو ير په زما دي باندې براتون کې حالات المستقبل کې او ولا هم يحزنون او نبوي غم جن شي په حالات دنیا باندې لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا یقینا لګل هوګه کراغیسته هوګه کله کوادر بن اسرائیلنا وارسلنا الیهم رسولا لګلی مرد ته دې موږ ګڼ پیغمبران کلمہ جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم
کله بچرا کې دي ته پیغمبر او هغه مسائل باندې چې خوښ باندې ګڼل ځانون دوی فریقن کذبوا یو لوی جماعت د پیغمبرانو ته ویل دروغ نسبت کوي چې دروغ وایي وفریقا یقتلون او یو لوی ډله وجنه لګیایي د پیغمبر په زمانه کې اوځي د دې جوړه ویلو چې څوک دې مړ شي نو قرآن ولې د ماضي په ځای باندې د قتلو په ځای باندې یقتلون ولې وایي د دې وجه دا ده چې د دې دغه فعل شنیع او ناکار او قبیح فعل چې پیغمبران وجل دي دای په یو مجدده طریقه باندې ځکه چې په مضارع کې تجدد دي په یو مجدده طریقه باندې د خلکو دا کوي دا خلک چې ځان ته دین ته کاران وایي دي دا کار نو بل طرف ته دا فاصله ټول په نون باندې ده او که قتلو ویلې نو پای کې نون نو امازي ده نو په دې وجه باندې قرآن تعبیر په مضارع سره وکړو او درېمه نقطه دا ده چې وجني اوسم د جناب رسول الله د مرګ درکې دا بل چې الله ته وساتي وحسبوا الله تكون فتنه او ګمان کوي دا منافقان چې الله تكون بدابه نشي دي لپاره اختبار امتحان او عذاب چې پیغمبران وجنه او دروغجن ورته وایا فعمو وړاندې شو دي د حق نه وسو وسمو او کان شو د حق نه ثم تاب الله عليه بیا الله قبول توبه وکړه ثم عمو وصمو بیا وړاندې شو او بیا کان شو ډېر منهم دبینا والله بصير بما يعملون الله عالم دی پای تاسو کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا کافر شي بیا کسان چې وایي چې یقینا الله مسیح ابن مریم دی څوک چې مسیح علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته خدای وایي نو دا کافر دی یو زمانه کې زمونږ یو لاره یو صدام نوم یو په عراق یو نه یو هغه څه خبرې کولې به چې جهاد نوم یې نشته په خپل جهاد نه مانه جهاد نوم یې کیسه او چې وایي موږ ول امریکای سره جهاد د امریکای هغه دغه چې وغه بلاګي راغوه هغه وایي چې خا دې موږ سره جهاد کوي موږ کافر موږ کافر کوي جهاد ما چې کافر لکې کې سری ولې پرنګي ته کافر نه وي چې محمد مصطفی او قران نه مني او يهودي ته کافر نه وي چې محمد مصطفی او قران نه مني ځکه وايي یقینا کافر شي دي هغه خلک چې وايي چې مسیح الله مسیح دی مریم دی حالانکه مسیح علیه السلام نه په خپل او قران وایي وقال المسيح او اعلان کوي المسيح يا بني اسرائيل اے بچو د یعقوب علیہ السلام قول الله ربي وربكم بندگی وکي دا الله چې زما رب دې استاد رب دې زما او استاد نسبت یو دی زمون د ټولو رب دې د سره کې استاد رب دې العاذ بالله زما ګند پلان زکوای انه ويا بني وقال المسيح يا بني اسرائيل هو المسيح عليه السلام اے بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله ذکر شان دار چې شرک وکړ الله سره فقد حرم الله عليه الجنه یقینا الله باندې جنت حرام کړی دا مو وايي کې دې شي چې کافر املاټ شي او زید دی اور دې اور ته ورای او مال الظالمین من اصحاب نشتر ظالمانو لپاره څو مددګاران لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه
یقینا کافر شوي خلک چې وایي الله دریم د دریو دی یو الله دی یو عیسی دی او یو روح القدس دی او کله وایي چې یو الله دی یو عیسی دی یو مور وما من اله نشته دی معبود برحق الا الله الا اله واحد مگر یو خدای دی وإن لم ينتهوا كردي دينا كارا كدينا قلار نشو عما يقولون داغنا جديواي ببارد الله كي ليمسن الذين كفروا خامخا وبرسيا كسانتا شكا بران منهم دوينا عذاب أليم عذاب درناك أفلا يتوبون إلى الله آيدي توبنو باسي الله ويستغفرونه بخنتنا نغواري والله غفور حالانکہ اللہ بہت کے مہربان مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ فرمائے نہ دے مسیح علیہ السلام جدید مریم دے مگر رسول قدر دے خدے نہ دے رسول دے قد خلط من قبل یقیناً تیرشوی دے نمخ پیغمبران و امه صدیقہ اور مور د انتہائی راسباز اور رشتی زنانا اس عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام او دا مور کانا یاکلان الطعام او دا مور او زوی دوارا کو بے خوراک لرا خوراک بے کپوڑ بے خوراک اور جوڑی سڑے خوری جوڑی جواب ہم کرے ایک او دو جواب ہم پہ انسان بانی بے رازی انظر کیف نبین لهم الآیات اخرى سرنگی واضح قوم گا دیر بار آیاتنا ثم استر الى النایو ثم انظر بیا وګوره ته پیغمبره انا یوفکون کم خواته واوړېدل د درست لارې نه د کوم طرف ته درست لارې نه لاړل قلت ورته وایه تعبدون من دون الله تاسو بندګي کوئ سوا د الله نه ما د هغه څیزونو لا یملک لکم ضرا چې مالکان نه دي د پاره ستاسو د دفع د مضرت ضرر در نشي د پکولي ولا نفع او نه جلب المنفعت کوئی اشتا استا نفع پیدا در کی تاسو والله والسمیع العلیم اللہ اوندے اوریدون کے دار سدے او پوئے دے پارسوانی او مشرکان پر بالکل پوئیو چکاونا سمندر کے راگیر شو وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له قال ته خالص الله ته چغي وایي او کله چې بابار نو کله به الله ته چغي وایي او کله به غیر الله ته چغي وایي اوس هم خلک دا کار کوي چې الله ته چغي وایي او دلته ځان له بابا ساس کړي هغه ته چغي وایي او به دا سکي چې علامه علوسی رحمانی کی وایي تلک سوچو کہ خپل زمانے مشرکان لگ مطالعہ کا اور تیر جاہلیت مشرکان والی نظر واچا تیر تاریخ کی مشرکان و اللہ تب چگی والی را مدد شاہ غیر اللہ تب اور چکل با تکلیف سخت شد تش اللہ تب چگی والی اللہ مالوسی وائی کوئی زمان زمانے مشرکان دازی چا اللہ تب چگی ہوئی اور غیر اللہ تب چگی ہوئی اور چا مشکل راشد صرف غیر اللہ تب چگی گٹ مڑنی راو رسے پنے کئی راو رسے تو گٹ مڑنی مگر مڑی نے سے کوئی اٹھنے کی کینے ولی قل یا اہل الکتاب ہوا یہ پیغمبرہ ایک کتاب والا لا تغلو فی دینکم حد نمتی رہی گئی پخفل دین کی غیر الحقی پنا جائز سرا دا یهودو غلو دعوا چې د عیسی علیه السلام شان دونه وغورځاو چې ابن غیر رشید یې ورته ووایو چې
چې دې په صحیح طریقه نه دی پیدا شوی العیاذ بالله یعنی کوئی کې دې زنا نه پیدا او د نسوارا غلو دا و چې الله یې ورته ویو الله زوی ورته ویو ثالث الثلاثه ورته یعقوبیه په دې ګډله دا ورته عین خدای وي نستوریم دا کسی دا یعقوبیه دا ملکانیم دا کسی وی او نستوریه وی ندری دی بیا وی ندری یو دی او کنه وی دا یو دری دی گمراه دیا ستی نداشت ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل تابعداري مکوي د خواهشات او نفسانیم دی یو قوم داسې قوم قد ضلوا چې په خپل گمراه شوي دي مخکې د دینا وضلوا كثيرا او د مخکې نه ډېر خلک گمراه کړي دي وضلوا عن سواء السبيل او گمراه شوي دي درست لارې نه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ملعون شبیا کسان چې کافران دي بني اسرائیلنا په جبر داود علیہ السلام شادوغان دي سر شوي وعيسى ابن مريم او دارنګي ملعون شوي په جبر عيسى علیہ السلام نو خنزیران دي الله اوس یې سات پکې وي ذالک بما عصوا دا سودا چې بنا پرمانی کولا واړه وړه ګناهونه به کولا وكانوا يعتدون في حد نتيجهم دي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ودوي نبي من کو یو بلرا د منکر نه چې دوی وکړو بار بار وکړو منکر کېدا او دوی په چپو لبه سما كانوا يفعلون ډیر ناکار دي هغه چې دوی کوي ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا اینی با ډېر لرا دي يهودنا اهل کتابنا اوړي با کسانو د چې کافران دي ډلبو سکای وای لبه سما قدمت ایدیم قدمت انفسهم ډېر ناکار دیګه چې وړاندې کړي ځانونه دوی یاده دي چې ان سخط الله عليهم دا چې اوس شوی دی ګریوان الله وفي العذاب هم خالدون وبعذاب الله کوي مشوسي ولو كانوا يؤمنون بالله كچروي دوی ایمان راوړې په الله باندې او نبی او ایمان راوړې په پیغمبر الله باندې و ما هم ذلیهم او ایمان راوړې په هغه باندې چې حاضر شي دي د پیغمبر ته متخذوهم اولیاء نبی ویلي ولې دوی لرا په دوستۍ باندې ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن بدی اہلی کتاب کی اکثریت نا پروان و پاسقان دے لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا خام مومن ډیر سخت خلقنا په دشمنی کې للذین آمنوا د ایماندارو پر اليهود یهود د ټول نه زیات دشمنی کې پیش با د مؤمنانو لپاره يهوديان دي اول الذين اشركوا او د مسلمانانو په دشمنی کې په يهودو پسې پیش با بیا مشرکان ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى او مومي بتا ډېر نږدې د خلکو نه د مینې په لحاظ سره للذين آمنوا وای کسان لپاره چې مؤمنان دي الذين قالوا إنا نصارى ولتجدن اقربهم مودة مومي بتا ډېر نږدې د مینې په لحاظ سره للذين آمنوا الإيمان دار لپاره الذين قالوا إنا نصارى مومي بتډیر نږدې د دې خلکو نه د کفارو نه د مینې په لحاظ سره د مؤمنانو لپاره د هغه کسانو لپاره چې مؤمنان دي څوک به مومي
الذين قالوا إنا نصارى هغه کسان چې وایي مونږ فرنګیان یعنی فرنګي د نورو کفارو په نسبت با مؤمنانو سره لږ غونډې نرمي کوي ذالک بیا دا اوس خو کې دا یهودیان د پاسه سوار شوي دي هغوی پوره قابو کې راوستي اوس مؤمنانو باندې ترسي ذالک بأن منهم قسیسین دا نصارا به ولې تاسو ته نزدوي په نرمۍ کولو کې تاسو سره دا په څول دی چې په دې کې قسیسین عالمان په نصاراو کې عالمان ورهبانا او دارنګې دي کې پیران صاحبان وانهم لا یستكبرون او حال دا دی چې دوی ځان غټ نه ګڼي تواضع کوي